د روستم سوپر لیګ کرکټ دریم ایډیشن پرانسته بایپاس میله ګراوند کې وشوه. پرانسته اسسټنټ کمشنر تحصیلي رستم راشد علي او ټیم رستم پیر اعظم وکړه. دې سلسله کې د یو تقریب تابعه هم شوی وه چې پکې اسی رستم، ټیمو رستم، اسی چو رستم، ریاض خان او د رستم پریس کلب خبریالانو بشمول لوبغاړو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د ټورنمنټ پرانستې وروستو اسی رستم راشد علي د انتظامیې غړي اجاز شیخ، سماجي شخصیت امیر اجاز خان او نورو د وینا په وخت وویل چې داسې قسم سرګرمو سره ځوانان د نشو او نور غیر ضروري سرګرمو نه بچي. انتظامیې د داسې قسمه سرګرمو ته دوام ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اجاز شیخ د تحصیل رستم د کمیټې چیرمن او د ام پی ای تو پیلنجوم د سپورټس فوکل پرسن پی کې 55 نن تاسو کته شي چې بایپاس کرکټ ګراوند کې د رستم سوپر لیګ د تھرډ ایډیشن آغاز وشو چې په دې کې 10 ټیمانو حصہ غسته لپاره ټیم کې 16 پلیئر دي د پی کې 55 د تحصیل رستم د نوجوانانو لپاره مونږ دا انعقاد کړي دا هر کال دا انعقاد کوه. نو پدې کې زما دا میسج د هغه پلیئر د پاره دی چې دا ټورنمنت موږ د ای د پاره جوړ کړی دا به تاسو کامیاب او زما هغه مشرانو ته کشرانو ته کم چې د سپورت سره واسطه لري لا مینه ساتي نو زاګي ته دا ویم چې تاسو د بایپاس کرکټ ګراوند تراشه د دې خوندور ټورنمنت نه خوند او مزه واخلي او دا سپورت کې نو ان شاء الله دا ګټه صرف د اجاز شیخ او د ملګرو نه بالکل دا د ټول د تحصیل رستم د پی کې 55 ګټه ده ان شاء الله. ایډیشنل اسسټنټ کمشنر تحصیل رستم راشد علي ټیمو پیر اعظم د ټورنمنت انتظامیې ته نقد انعام هم ورکړو. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.